چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات کېده، د وفات واقع هم ډېره عجیبه ده، ډېره عجیبه واقعه ده. علي رضی الله تعالی عنه د سهار مونځ وکړو په جومات کې، ذکر او اذکار یې وکړو، نو چې د جومات نه کور ته راغی که نه نو ډېر عجیبه حالت یې ولیدو. فاطمه رضی الله تعالی عنها یو طرف ته کپړې راسیارې کړي، کپړې هم مینځي، جامې راټولې کړي دا مینځي، دلته یې ځان ته میچن هم لګولې د دانې ځان ته ایښي دي چې میچن څه کړي اوړه جوړ کړي، دلته کې ځان ته جارو مې ایښې ده چې ځایونه زر زر را جارو کړي او پاک کړي. علي رضی الله تعالی عنه حیران شو، فاطمه نور کله خو مې چېرته داسې نه دي لیدلي، سهار ټایم دی، ټول کارونه دي په یو ځای شروع کړي دي، کپړې دې مینځلو له راغستې دي، میچن دې م لګولې دانې وړې کوي او دارنګې جارو دې م راغستې کور ټول صفا کوي. خیر خدای ولې دا چل دې راغستی دی؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایلو وی علي زما سره ټایم لږ دی، زر زر کارونه ځکه کوم، زما سره ټایم لږ دی، کارونه ځکه زر زر کوم. علي رضی الله تعالی عنها ته وخندل، فاطمه دا ته څه وایې، څنګه ټایم در سره لږ دی، دا ته څه وایې؟ وی علي ما بیګا شپه خوب لیدلی دی، بیګا د شپې مې څه لیدلی دی؟ خوب مې لیدلی دی. زمونږ کره نبي علیه الصلاة والسلام راغلی په ما پسې ګرځي، کله یوې کوټې ته ځي او کله بلې کوټې ته ځي، زه ورله راشم لاسونه دې تاو کړم، بابا ته زما نه تلی زه دې پرېښیم، دومره موده وشوله، زه ګوره زه دې پرېښیم ته رانه تلی. زما بابا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خندا شو، ما ته وایي چې فاطمه په تا پسې راغلم، تا د ځان سره بیامه، تا د ځان سره بیامه. نو علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایله وی صرف دا خبره یې درته کړې تا ځان سره بیام، نو دا خو خوب دی، دا خو څه دی؟ خوب دی. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وی نه علي بله خبره هم کړې ده که نه، بله خبره یې هم کړې ده. وی څه یې درته وي؟ ما ته وی چې فاطمه نن خو دې روژه نیولې ده، خو پېشمنۍ دې په څه څه کړې، څه دې پکې خوړلي دي، روژه دې په څه نیولې ده؟ ما ورته وی چې بابا صرف 2-3 کجورې مې خوړلي، یو ګوټ اوبه مې څښلي دي، په دغه کې باندې روژه یم، نور څه شی نه و د علي په کور کې نو، په دې مې روژه نیولې ده. نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایلو چې پېشمنۍ دې د علي په دسترخوان کړی دی او په روژه ماتې به دې زه په دسترخوان انتظار کوم، روژه ماتې به ما سره کوې، زه به ستا په انتظار یم، زه به ستا په انتظار یم. فاطمه رضی الله تعالی زر زر کارونه وکړلو او په آخر کې لاړه په خپله یې ولامبل غسل یې وکړو، غسل یې وکړو وی لامبل، چې وی لامبل ځان ته یې کټ سم کړو، په هغې کې سم لاسته، چې په هغې کې سم لاسته. علي رضی الله تعالی عنه ته وی راشه علي ما ته ودرېږه، زه درته یو څو خبرې کوم، زه درته یو څو خبرې کوم. وی دا زما 3 وصیتونه دي، دا د ځان سره که ښه علي. علي رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی وایه فاطمه وایه راته څه راته وایي؟ وی علي اول وصیت مې درته دا دی چې زه مړه شمه که نه نو کوم ځای چې د نکاح